शेखुल हदीस हजरत मौलाना फजल वाहिद
صاحب دامت فیوزهم د دې مدرسې اساتذه کرام طلباء کرام او د الله رب العالمین په دین باندې مینو ډیرو معززو محترمو مسلمانانو ورونو الله رب العالمین د مدرسه عتیقیه د برکته نن ډیرو خاندانونو ته د دین خوشحالي نصیب کړه حافظان علماء کرام مفتیان اعظام ناظر اخوان بچی الله رب العالمین د دغه گلشن نه د ګلونو په شکل کې د معاشرې ته نصیب کړل دا تر تازه مخونه د ښکلي چهرې د بارونق او باسعادت وجودونه الله رب العالمین د دغه دیني ادارې د برکته د قوم ته نصیب کړل اسې هم دا د دې علاقې د یو عظیم شخصیت حضرت مولانا عتیق الله صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه داغي فیوزات دی او داغي برکات دی الیکله د سمرقند او د بخارا باندې د علم مرکز پاتې دی او ان شاء الله العزیز د هغه عظمت رفتا امید درو چې الله رب العالمین یو ګربیا د دې په کلی باندې علوم دینی او هغه بهار نصیب فرمایي یو زمانہ وا د خپل والد مکرم حضرت شیخ صاحب نه بیگا اوریدل دا د 1950 پاوشا چې د ملک د طول عرض نه په طلباء کرام الی ترانل او دلته به د خپل علوم دینیه او تند بڑھولا حضرت مولانا محمد فاضل صاحب حضرت مولانا قاضی عبدالاکبر صاحب حضرت مولانا منصور احمدی صاحب او حضرت مولانا عتیق الله صاحب دا د دې کلی د علم غرونه او سمندرونه حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دا هغه زمانہ وا چې په کومه زمانہ کې د دیوبند د امینیه دهلی او د مظاهر العلوم سهارنپور براه راست تلاميذ او شاگردان د هغې نه به خلکو علم زده کو زمون په تور ورسک کې حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب حضرت مولانا منور الدین صاحب او زمون د والد مکرم تر حضرت مولانا قاضی عبدالمجید صاحب حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب د سابق سیدی والد سے دا د خپل زمانه لوی اولیاء تیر شوی دي حضرت شیخ سے راته بیگا ویل الله رب العالمین ورنه دومره لوی ولایت نصیب کړو چې د سابق سیدی مولانا عبدالحلیم سابق سے نکاح
مولا بابا رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو د ګدیزو یو ډیر لوی عالم چې د پاچا بابا رحمت الله علیه په نوم باندې یادېدو هغه جنازې لره روان وو نو استاد خبر ورکون کې په اس باندې روان وو په دې برجوکان کې ورله مخې لورغه بابا ته ویل چې حضرت زه تاسو ته روان وو اطلاع مې درکول چې مولا بابا رحمت الله علیه وفات شوی دی نو شیخ صاحب راته ووی وی د ګدیزو هغه درون عالم پاچا بابا رحمت الله علیه ورته فرمایل چې واپس شه ما ته مخکې نه اطلاع ملاوه چې کله مولا بابا رحمت الله علیه وفات شو نو زما د خپو دا غټه ګوته چا وسنډوله او ما ته وویل ته خو دلته بودی او د زمانې ولی هغه د دنیا نه رخصت شو لاړ شه د مولا بابا رحمت الله علیه په جنازه کې شرکت وکړه دا د خپل دور اولیاء تیر شوي دي د هغې د پاکو قدمونو اثر دی نن مدرسه عتیقیه د هغې د ذکر او اذکار برکت دی نن مدرسه عتیقیه دا د هغې باقیات صالحات دي نن په قبر کې ورته خوشخبری او زیر رسیدلی وي مبارک شي ستاسو د برکته الله رب العالمین د 500 شپېتو کورونو هغوی ته د قرآن کریم نور نصیب کو 10 حافظان 10 علما 14 مفتیان 10 نسوان ناظر اخوان الحمدلله الله رب العالمین دې دغه خدمات د بانی سے او د دوی د رفقای کار د معاونین او محبین په خپل بارگاه عالی کې قبول او منظور حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په یو ډیره قیمتي خبره کوله فرمایل وی د طاعات د قبولیت نخا دا دوام او تسلسل دی د چا علم چې الله قبول کړي نو اولاد کې الله د علم سلسله برقرار پاتې د چا تصوف او تفقیه او ذکر اذکار چې الله قبول کړي اولاد ته الله دا سلسله منتقل کړي د چا دعوت او تبلیغ چې الله قبول کړي نو اولاد ته الله دا سلسله منتقل کړي د چا علم او تدریس چې الله قبول کړي نو اولاد ته الله رب العالمین دا سلسله منتقل کړي نو اولاد کې د دینی کارونو سلسله منتقل کېدل دا د مشرانو د پلرونو د نیکیانو د هغې د قبولیت نښه وي نو الحمدلله د دې بزرګانو علم الله قبول کړی دی د دې وجې نه د هغې د کورنو نه الله د علم سلسله برقرار وساتي الله دې زمونږ او ستاسو علم هم قبول کړي چې زمونږ د اولادونو نه الله رب العالمین دغه عظیمه سلسله دا بحال وساتي او برقرار وساتي طلباء کرامو حفاظ عظامو مفتیان کرامو تاسو یو ډېره لویه مرحله تېره کړله استادانو در سره ډېرې خوارۍ کړي دي د خپلو استادانو د دغې خوارو احساس به کوئ مور او پلار درله ډېرې دعاګانې غوښتلي دي د مور او د پلار د هغې دعاګانو د هغې خوارو محنتونو د هغې احساس به عمر برله ساتئ ځان ته به ګوته نه نیسئ دا زما کمال دی دا علم ما کړی دی دا حفظ ما کړی دی نه ستا په شا باندې ډېرې درنې او مضبوطې دعاګانې ته د چا په دعا باندې رنګ دې ځای ته را رسېدلی چې نن دې الله دا سلسله د حفظ مکمل کړله نن دې الله سلسله د علم مکمل کړله نن دې الله سلسله د تخصص او د افتاء مکمل کړله د دې په شا باندې ډېرې درنې دعاګانې
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت الله علیه یو سفر باندې تللی دی بنگال. واپس چې راغی مور یې ژوندۍ ده، مور سره ناست دی، خپې ورله چاپې کوي. مور یې د بنگال د ډاکې په سفر باندې تللی ومه. الله رب العالمین زما د وجې په زرهاو غیر مسلمه دا الله مسلمانان مورې دومره لکه مسلمانانو زما په لاس باندې بیعت وکړو، د ګناهونو نه یې توبه وباسه. مورې ورته وایي بچیا دا ستا په ژبه کې چې اثر ورچېدلی دی نو د دې نه خبرې دا زما دعاګانې دي چې ستا پلار کله په وړوکوالي باندې ته وړوکی وي او ستا پلار وفات شو او ته ماته یتیم پاتې شوې. نو زه به د شپې پاڅېدم او ما به د الله نه سوال کو، ربه اولاد دې راکړی دی، پلار دې ورله واخیستلو، الله ستا فیصله ده، زما پې رضا ده، خو زما د دې بچي نه الله عالم به جوړی، دا زما د زړه ډېره لویه تمنا ده او زما خواهش دی. نو بچیه ته ماشوم وې او ما به د ځان سره روانه کړلې، جومات ته به مې بوستلې، زه به درته بهر په پیزارځۍ کې په پرده کې ولاړ وم او تا به د الف با تا د قاعدې سبق به دې وې. بیا تا د قرآن کریم ناظره شروع کړله، ما به بهر په سپلیزۍ کې درته انتظار کو. یو زمانه راغله او ته الله لوی کړي، ته ما علم ته کېنولې، نو ما به د شپې دعا غوښتله، ربه خپل یو یتیم بچی مې الله ستا د دین علم ته کېنولی دی، الله ښکلی عالم ترېنه جوړ کړه. نظام الدینه د هغه دعاګانې دي، ما چرته په دعا کې یېره نه کې. طلبای کرامو، حافظان عظامو، علماء کرامو خپل مور او پلار ته ډېره لویه دعا کوو. دا ستاسو د والدینو دیني جذبه وه چې تاسو یې مدرسې ته داخل کړئ. په دې ځوانۍ کې چې پلار په خپله باندې د کور کارونه کوي او ځوان زلمی زوی په عقیقیه مدرسه کې علم ته کېنولی، دا ډېره لویه دیني جذبه ده. دا پلار دینداره دی، د دیندارۍ ګواهي هم دغه ده چې په خپل بچي باندې د الله دین زده کړو. دا مور دینداره ده، د دیندارۍ د ټولو نه لویه نښه دا ده چې په دې ماشوموالي کې خپل بچی د خپلې غېږې نه جدا کول، د خپلو سترګو نه پناه کول، د هغه د خوراک او د څښاک، د هغه د جامې د انځلو، د هغې ټولو احساس دا د مور سره وي، خو د هغې باوجود دا په زړه باندې تېروي، د دې په زړه کې یو امید وي. دا وایي زما دا بچی به الله حافظ کړي د قرآن، دی به د قرآن کریم تلاوت کوي او د تلاوت نه وروسته به بیا ما دعا کوي. د خپل مور او پلار په دعا کې هرګز نه هېروئ. کله چې د قرآن کریم تلاوت کوئ حافظانو بچو خپل مور او پلار ته به لویه دعا کوئ. حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خپل بچي ته وایي بچیا تا باندې ما د قرآن کریم حفظ او علم د دې دپاره کړی دی چې زه به وفات شم، نو زه به ستا د دعاګانو منتظر یم، نو ګوره ما ته په دعا کې هېر نه کړي.
کو په خپل علم نه دی کړی په او تاسو باندې علم کړی او هزار بد سره مو کې خدایو احسان چې در سره کوم کړی دی دا په ټول باندې سوا نن چې په مسند حدیث باندې کېنی نو خپل پلار په دعا کې مې خپل مور په دعا کې مې راو مسند قرآن باندې کېنی نو خپل والدین او خپل رونه په دعا کې مې راو دا د هغوی پتا باندې عظیم احسان دی چې ته علم ته فارغ کړی ته قرآن ته فارغ کړی د خپلو والدینو نه لویه دعا واخلې ابو هريره رضی الله عنه په مدینه طیبه کې دی مکې مکرمې ته حج بیت الله له تر هغه وخته پورې نه ځي چې تر څو پورې مور ژوندی ده د مور خدمت کوي هغه د علم چې زما د مور په خدمت کې څومره اجر دی دومره د بیت الله په طواف کې نشته د خپلو والدینو ډېر احترام کوئ ډېر عزت یې کوئ زموږ د علاقې مشران زموږ لپاره مسافرۍ کوي په ملیشیا کې مسافرۍ کوي په دوبۍ کې کوي په بورنۍ کې کوي په سعودي عرب کې کوي په بهر ملکونو کې پیسې ګټي په زړه کې دا یو تمنا وي زما دا بچی به الله راورسي او ما به الله دمي نو خبردار د هغې مسافرو والدینو زړه آزاد نن سبا اکثرو والدینو ته د ټولو نه لوی ټینشن د خپل اولاد بچې چې صالح وي نیک عمل وي خوش اخلاق وي خدمتګار وي دیندار وي نو د مور او د پلار لپاره د دې نه لوی نعمت بل نشته او بچې چې نافرمانه شو بد اخلاقه شو بد عمله شو بد کرداره شو نو د مور او پلار لپاره د ده نه بل لوی عذاب نشته بس دا یو سزا ورله کافي ده دې زوی ته ګوري او وجود یې ویلي کېږي د دې زوی متعلق شکایتونه اوري او ټینشن یې سیوا کېږي صالح اولاد د الله ډېر لوی نعمت او بد اخلاقه اولاد دا د الله له طرف نه لوی امتحان د خپلو والدینو ډېر احترام کوئ ډېرې دعاګانې ترېنه اخلئ زه چې ګدیزو کې یو جنازې ته ورغلی وم نو ما تپوس وکړو چې دا مشر بله ورځ ښه و څه د زړه دوره ورته راغله یو دوکاندار راته وي او مفتي صاحب د زړه دوره ورته راغلې ده او د پلار د وجې نه ورته راغله د زوی د وجې نه ورته راغله مې دا ولې ما ته ویل مفتي صاحب دې سړي په بحرین کې 40 کاله مزدوري وکړه اووه لوڼه ورله الله کړې وې اووه لوڼو د پاسه د یو زوی ورله الله ورکړی تاسو سوچ کوئ چې د اووه لوڼو د پاسه الله چاله زوی ورکړي دې زوی ته به دا پلار څومره خوشحاله شوی یو لمحه دا به په ده باندې د اختر غوندې د خوشحالۍ تېرېده د به څومره مبارکۍ په دې اخیستي او ده به څومره زیري په دې باندې ورکړي د ده خبرو ته به څومره خوشحاله شوي د ده ګرځېدو ته به څومره خوشحاله شوي ده ته به د پلار څومره دعاګانې کړي څومره توقعات به یې ترېنه ساتلي نو 40 کاله مزدوري چې د پلار په بحرین کې وکړه واپس کور ته راغی نو دې دوکاندار راته وي ما ورته یوه ورځ وی چې پلانکې ته واپس نه ځې ما ته یې ویل چې ځواني مې ټوله په مسافرۍ کې تېره کړله روغ تللی وم او رنځور را واپس شوم شوګر را باندې لګېدلی دی بلډ پرېشر دی سیوا کېږي د ګوتنو تکلیف راته شروع شوی دی ما د خپلو بچو خواږه ونه لیدل خو د دې زوی مې یو دوه ماشومان دي زما لمسي دي په هغې ډېر زیات مین یم او د هغې نه چې کله رخصتېږم نو ډېر زیات خفه یم
نو هغې ته پاتې شوی یم، بس نور مسافري نه کوم، دغه یو زوی مې دی او د ده سره به دا باقي ژوند تېر کړم. د په خپله ټوله مسافرۍ کې د دغې اوو ورونو د هغې د رخصتي او د هغې د واده انتظام او د دې یو زوی د ده د تعلیم او بیا د دغې یو زوی د هغه د واده د هغه دپاره د کور جوړولو او د هغه دپاره د کاروبار برابرولو انتظام کړی و. د دوکاندار ما ته وایي وایي مفتي صاحب وایي په دې تېره روژه کې دی د غرمې په وخت کې د کور نه راووتو او دا رنګ یې داسې تک زیړ تښتېدلی و. نو ما ته تپوس وکړو ولې ناجوړه یې؟ وایي ده راته ووایي چې نه زه خو د شوګر بیمار یم او روژه مې نیسلې ده، نو په دې خو مې هېڅ پروا نشته دی. خو فلانکیا یو کال مې د دې زوی سره په کور کې تېر کړو. زه 40 کاله په عربو کې پردو خلکو چاته نه یم کنځلی، په دې یو کال کې داسې ورځ نه ده تېره شوې چې زه د خپل زوی کنځلی نه یم. زه چې د کور نه سهار وځم زه د زوی په کنځلو باندې راوځم. زه چې ماښام کور ته رادن نه شم مخامخ په مخامخه دا زوی ما ته وایي چې سپی راکړه بیا او په دې درمیان کې د ده په دې سترګو کې غټ غټ اوښکې راغلې او دا خپله سپینه ږیره یې په موټي کې ونیسله او د اسمان طرف ته یې کتل. دا روژهدار پلار دی او د ډېرې لوږې او د ډېرې تندې او د ډېرې بیمارۍ او د سپینو ډکو باوجود اسمان طرف ته یې وکتل او یو ډېر سوړ اسویلی یې وکړو او ویې ویل ربه الله زه خو د پردو د لاسه نه وم بېعزته شوی، الله څومره چې د خپل زوی د لاسه بېعزته شومه ربه نور مې د دې بېعزتۍ دا ژوند نه دی خوښ. او یو همدغلته په ده باندې د زړه دوره راغله، اسپتال ته یې وړو، په دغه کیفیت کې وفات شو. ځوانانو وروڼو د خپلو والدینو به ډېر قدر کوئ، د خپلو وروڼو به ډېر قدر کوئ. مونږ او تاسو دلته په مدرسه کې اخلاق زده کړي دي، مونږ او تاسو له دلته خپلو استادانو تربیت راکړی دی. د خپلې معاشرې د سپین ږیرو به ډېر احترام کوئ. ان من اجلال الله تعالی اکرام الشیبة المسلم وحامل القرآن. دا د الله عزت دی چې د سپینو ډکو څوک عزت وکړي. سپین ږیری کو هر څوک دی، کو غریب دی کو مالدار دی، خو دا واجب الاحترام دی، دا واجب القدر دی. کو ستا په پټي کې یو غریب سړی پاتې کېږي زمیندار دی او سپین ږیری دی او ته نایي کې د هغه نه کمي او غلطي وشوه نو د هغه د سپینو ډکو خاطر به کې. یو غریب ګاډۍ والا دی، یو غریب دیارمار دی او مزدورکار دی او سپین ږیری دی، نو د هغه احترام ما من شاب اذا اکرم شیخا عند سنه الا قید الله عند سنه من یکرم. چې کله یو ځوان په خپله ځوانۍ کې د یو سپین ږیري قدر کوي او احترام کوي، الله به د دې صله او بدله په دنیا کې درته ورګرځوي. دی چې کله بوډاپۍ ته ورسېږي نو د چا د لاسه به بېعزتي نه نو ته چې د سپین ږیري بېقدري کوې نو ذهني طور ځان تیار ساته چې د دې صله به الله په دنیا کې درګرځوي او ته به د خپل وخت د ځوانانو د لاسه بېعزته کېږي. دا بدله به الله دنیا کې درګرځوي. بعضې اعمال داسې دي چې د هغې صله الله رب العالمین په دنیا کې واپس کوي انسان ته. څوک چې صله رحمي ساتي، د رشته دارۍ خیال ساتي، د دې بدله به الله دنیا کې درګرځوي. ستا رزق کې به الله برکت او برکت درنصیب کړي. څوک چې د خپل مور او د خپل پلار احترام کوي، د دې صله به الله دنیا کې درګرځوي. د خپل اولاد د لاسه به د عزت زندګي تېروي. څوک چې د علماو قدر کوي او عزت کوي، د دې صله به الله دنیا کې درګرځوي. ستا کور کې به الله رب العالمین دیني علوم نصیب کړي. ستا زامنو کې نه نو نسو کې به الله علما پیدا کړي. علماء کرام او طلباء کرام ورونو معاشرې ته به ځو. نن په غاړه کې هارونه دي خو معاشره کې په لارو کې راته ګنې خورې شوي دي. چاته د دې یوې ورځې په هار باندې دوکه نه شي.
اسې نه چې روزانه د خلکو نه دا تمه او توقع ساتي چې زما غاړې ته به خلک د ګل نهار ونشي. نه، بس دغه عزت افزایي مو پوره ده. دې نه وروسته د الله نه استقامت غواړي. معاشرې ته ځئ، د الله د دین خدمت به کوئ. فضلای کرام وروڼو مساجد آباد کړئ. مسجد کې امامت په دې نیت باندې کوئ چې د دې مصلي د دې منبر او محراب نه به د امت د اسلام محنت کوم. کو اهل حق مصلی نه سنبالي نو اهل باطل ورته تیار ولاړ دي د دغې مصلي او منبر او محراب نه به بیا فتنې او ګمراهۍ وکړي. قوم کې به تفریق او تقسیم پیدا کېږي. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه په خپلو شاګردانو فضلای کرامو ته فرمایل چې ستاسو په علم باندې د دوو قسمه خلکو حق دی. یو هغه طالب العلم ستاسو په خدمت کې راغلی دی چې مخکې لږ پکې حرکت وکړئ، داسې روانې د کیسې ورسره روانې مهرباني وکړئ، لږ پکې حرکت وکړئ، مخکې شئ. کوم ځای چې خالي پاتې وي هغه ډک کړئ. الله مو خوشحاله کړي. مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه په فرمایل یو هغه طالب العلم چې هغه مدرسه کې داخله واخلي، د هغه ستاسو په علم باندې حق دی. درس به جاري ساتئ. اگر کو په خپل مسجد کې ماشومان او بچو ته قاعده او ناظره ښودل ولي دي، قاعدې او ناظرې ته به سپک نه ګورئ. دا د قرآن کریم ابتداء ده. اخلاص سره چې څوک د ناظرې او د قاعدې درس کوي، دا د اهل بخاري او د ترمذي د درس نه ډېر بهتر دی، کوم چې د فقر او مراعات او د غرور نه او دویم ستاسو په علم باندې د عام مسلمانانو وروڼو حق دی. موږ له مدرسې د عام مسلمانانو وروڼه چلېږي، دا د دوی په تعاون چلېږي. د دوی ستاسو په علومو باندې حق دی. عام فهم او آسان شکل کې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خامخا شروع کړئ په خپلو مساجدو کې. عام فهم او آسان د احادیثو مبارکو درس شروع کړئ. بهشت جوهر او بهشت ګوهر د نارینه او د زنانه لپاره آسان فقهي مسائل یو پنځه میاشتو لپاره په خپلو محلو په خپلو مساجدو کې شروع کړئ د اصلاح په نیت باندې چې ستاسو د علم نه الله رب العالمین ته خیر ورسوي. د خپلو استادانو د خپلو اکابرینو د هغې سره ربط او تعلق مه پرېږدوئ. فضلای کرام وروڼو د ژوند په هره لمحه او په هر موړ کې د هغې نه رهنمایي اخلئ. هر کار د هغې په مشاورت سره کوئ. خیر اگر جاؤ خدا حافظ مگر گل نجانا ہمیں گزشتہ د مسیح نصیحی فمخ مخا الله مخ ترانا کا خدا خپل اکابر او خپل استادانو رشتہ باندې دا ډېر قیمت نشته. دا دیني علم دی. دا د دعا سره تعلق ساتي، دا د توجه سره تعلق ساتي، دا د استاد د سینې نور منتقل کی د شاګرد سینې نه. دې لپاره د سترګې او د ژبې او د قلم دا صرف اسباب او وسایل دي. دنیا او اسباب د بغیر د دې نه کېږي. اصل علم د خپل استاد په خدمت د استاد په دعا د استاد په توجه باندې راځي. مقبول علم قابلیت په ځای باندې د قبولیت کوشش وکړي. الله رب العالمین دا قبولیت نصیب زموږ مشرانو ډېر په سختو سره دا علم موږ او تاسو ته راسولی. ډېر تکلیفونه یې برداشت کړي. حضرت مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه دیوبند ته راځي.
داخله د دیوبند ناظم ورته وایي موږ سره ګنجایش نشته زموږ کوټه پوره شوې ده دی ورته وایي زه د ډېر لرې راغلی یم پلار مې وفات دی او د مور مې لویه تمنا چې زه عالم جوړ شم ما له خامخا په دیوبند کې داخله راکړئ ناظم صاحب ورته وایي چې زموږ سره د خوراک څښاک کوم ګنجایش یم د هغې مطابق خپل داخل پوره کړې ده دی ورته وایي زه خوراک او څښاک کې ستاسو سره شاملېدل نه غواړم زما د خوراک او د څښاک نه تاسو بلکل بېغمه یئ ما دې صرف په درس کې د شرکت اجازت راکړئ فرمایي ناظم صاحب ورته ووایي ټیک ده مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه په خپله باندې خپله واقعه او خپل داستان د علم ذکر کوي د علم شوق دې ته ویل چې حضرت بقي ابن مخلد رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه علم حاصلي نو د وخت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پابندي ولګوله حاکم وخت په پابندي ولګوله په مسله د خلق القرآن کې دې نظر بند کو ته بچا ته سبق نه ښې نو حضرت بقي ابن مخلد رحمت الله علیه هغه کچکول په غاړه کې ورچولې د سوالګري په شکل کې د بغداد په کوڅو کې ګرځي او راځي د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دروازه کې ودرېږي او ډېر یو پرسوس آواز کې اجرکم علی الله اجرکم علی الله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې د سوالګري دا آواز اوري په خپله دروازې کېږي د روپۍ په درجه کې سوالګري ورکم دی ورته وایي حضرت جي د پیسو وږی نه یم د علم د زده کړې دپاره راغلی یم ته نظربند یې ما ته بل څه حیله نه میلاوېدله زر زر راته په ولاړه باندې دوه درې احادیث ووایه چې خدای کوم روان یم درنه ځمه پوره یو کال پورې د سوالګري په شکل کې کچکول په لاس کې نیسلی د خپل استاد مکرم د هغه په دروازه کې ودرېږي او په دې طریقه باندې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه احادیث کوي دې ته د علم طلب ویل کېږي دې ته د علم طلب ویل کېږي مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه د اجازت میلاو شو سبق کې کېنا خو د خوراک څښاک مطبخ د هغې ګنجایش زموږ سره ستا نشته دی مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه فرمایي سهار نه ماسپښینه پورې به دا طلباو سره په درسګاه کې کېناستم سبق به مې زده کړو غرمه به طلبا پاڅېدل مطعم ته به لاړ ډوډۍ به یې خوړله او زه به د دارالعلوم دیوبند په مسجد کې زه به دقه شانتې په انتظار ناست وم ماسپښین به بیا سبق شروع شو تر مازدیګره پورې مازدیګر به بیا چوټي شو ملګري به لاړل چکر له ووتل ماښام کې به ملګري را واپس شو ډوډۍ ته به کېناستل زه به د ټولې ورځې وږې وم زه به لاړم هلته خواته یو مارکېټ و د فروټ منډۍ وه هغه فروټ منډۍ کې به ما چې د ورځې به خلکو کم فروټ خوړلي وو خربوزه به یې خوړلې وه پوستکی به یې ورتاو کړی و هندوانه به یې خوړلې وه پوستکی به یې ورتاو کړی و ما به هغه ټول پوستکي په شاپر کې راوړ کړل او بیا به یې په اوبو باندې ووینځل او بیا به مې په توره تیاره کې هغه خوړل او دعا به مې غوښتله ربه ستا د علم الله رب العالمین طلبګار یم ما ته علم را نصیب کا فرمایي وایي کال پس چې زه کور ته لاړم مور مې خوشحالم ډېره وه خو ما مې مور ته کتل نو زما مې مور په مخ ژړل نو ما ورته وویل چې مورې ته ولې ژاړې ما خو کال مسافري وکړله نو تا له الله روغ رمټ واپس راوستلم وی ما ته وی چې بچیا کاش چې ما دومره وس رسېدلی چې ما د وربشو په ځای تاله د غنمو ډوډۍ پخ کړی وې ما خو مور ته څه ونه وي خو زړه کې مې ځان له ووي چې مورې تا ته څه پته ده ستا بچي خو په روغ کال کې یو ډوډۍ ته رسېدلی ستا بچي په کوم تکلیف سره د الله د دین د علم د حصول کوشش کړی هغه مولانا عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه لوی مقبول او محبوب علم ورته الله نصیب کو
چې کله د دنیا نه رخصت شو نو حضرت مولانا فضل الرحمن رایپوری رحمت الله علیه د هغې په قبرستان کې د تدفین په موقع باندې موجود دی. فرمایي وی الله رب العالمین راته یو عجیب خبره په زړه کې ور واچوله. الله فرشتو فرمایل فرشتو عبدالقادر ډېر په سختو تکلیفونو باندې علم حاصل کړی دی. یوازې دی نه 40 میلو پورې ډېر چاپېره چې څومره قبرستانونه دي د ده د تدفین نه وروسته هغه ټولو مړو ته مې معافي کړې ده. د ده د برکته ټولو له سلام وکړو. طلبای کرامو فضلای کرامو د خپلو اکابرو د خپلو بزرګانو دا خوارۍ او دا سختۍ به نه هېروو. د الله د دین خدمت کوئ. مونږ او تاسو لا د لوږې نه هغه ورځ نه ده لیدلې چې په خپله ګېډه پورې کاڼي فوټو. مونږ او تاسو لا د لوږې تندې نه هغه ورځ نه ده لیدلې چې په یو یو کجوره باندې ورځ گزاره کوو. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله په نفس نفیس د الله د دین دپاره دا سختې تکلیفونه تېر کړي دي. استقامت په اختیاروئ. د دین چې څومره شعبجات دي په هغې کې به د جامعیت کوشش کوئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو جامعه هستی او جامع شخصیت کو د امت د عقیدو اصلاح یې کړې ده. تاسو وارثان جوړ شولئ. د امت په عقیدو به نظر ساتئ. د اهل فتنو د اهل باطلو د غلطو پروپیګنډو د هغې علمي توړ او د هغې علمي جواب به کوئ او عام مسلمانان وروڼه دا به د هغې د فتنو نه بچ کوئ. امت به عباداتو ته رابلئ. د امت د اخلاقیاتو به درستګي کوئ. د امت د معاملاتو به د هغې به درستګي کوئ. زمونږ او ستاسو د اکابرو نه چې مونږ او تاسو ته کوم میدانونه دا میلاو شوي دي د هغې ټولو به تحفظ کوئ. دعوت او تبلیغ محنت دا به خپل محنت ګڼئ. سلاسل اربعو کې د یو مرشد کامل متبع سنت د هغې سره د بیعت او د اصلاح تعلق دا به خامخا ساتئ. او همدغه رنګې د تعلیم او د تدریس په میدان کې به د وفاق المدارس د هغې منول دا به کلکوئ. د هغې سره به خپل ربط تعلق د خپلو ادارو ساتئ. د هغې نه علاوه چې په ملک کې د الله د دین د سربلندۍ کوم جدوجهد شروع دی د خپلو اکابرو اسلافو بزرګانو نه موږ ته کومه لاره پاتې ده هغه لاره هغه به پرېږدئ نه. جامعیت په ځان کې پیدا کوئ. کو په یو شعبه د دین کې محنت کوئ نو د نورو سره به تعلق ساتئ. نورو ته به دعا کوئ. نورو سره به همدردي ساتئ. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا ټولې خبرې موږ ته په وراثت کې پاتې دي. الله هغې له لوی عظیم شخصیت ورکړی چې په یوازې دا ټول کارونه کول امت کې کمزوري راغلې ده. یو کس په ټولو میدانونو کې محنت نشي کولی. څوک به په یو میدان کې لګیا وي، څوک به په بله شعبه کې لګیا وي. خو آپس کې الفت ساتئ، محبت به ساتئ. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. یو دارالعلوم دیوبند و خو د تصوف دپاره او د تصنیف دپاره او د تحریر دپاره او د تعلیم دپاره او د تدریس دپاره او د سیاست شرعیت دپاره او د جهاد فی سبیل الله دپاره او د دعوت او تبلیغ دپاره د ټولو دپاره رجال کار پیدا کول. موږ خپل مدرسې دا به په دغه نهج او په دغه طرز باندې چلو چې د الله د دین ټولې مورچې آبادې وساتو. د الله رب العالمین د دین د هرې شعبې قدرداني موږ کوو. الله رب العالمین دې حضرت مولانا عبدالله صاحب دامت برکاتهم، حضرت مولانا سلام الله صاحب، حضرت مولانا سخاء الله صاحب او همدغه رنګې د دې نور رفقای کار الله رب العالمین دې د دوی دا خدمات جلیله په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. الله رب العالمین دې دا سلسله د خیر او د برکت دا د الله رب العالمین نور او وسیعه دي. زه دې ټولو بچو له مبارکي ورکوم او د دې والدینو له مبارکي ورکوم. د حافظانو والدین دلته غلي په لاسو کې به د ځان سره هارونه نیسلي. هغې ته یو درخواست کوم، ستاسو په دې بچو مونږ ډېره خواري کړې ده. د دوی په حفظ به تاسو نګراني کوئ چېرته دا حفظ تغیر نشي. رمضان شریف کې به پرې خامخا په تراوح کې ختم کوئ. کوشش وکئ علمي ماحول ته ورمخه
مخامخ کوي په دینی ماحول کې د دوی به د حفظ هم په خپل حال برقرار پاتې شي او دوی به د دین علم هم حاصل کی. کوم چې علما رونه دي د هغې والدین به دلته راغلي هارونه به یې راوړي د هغې په خدمت کې دا گزارش کومه بچي مو عالمان شو کور ته مو الله د نبي علیه السلام وراثت در نصیب کو نن شپه مصلی ور واچوئ او د الله شکر ادا کوئ ربه د دې ورځې خو زه قابل نه وم الله چې دا تا په ما باندې کوم احسان وکړو ربه ته خو مونږ خفه کړی وې الله تا خو مونږ ډېر خوشحاله کړلو او بیا به د دوی د دې دیني علومو لاج ساتئ د دوی کفالت به کوئ دوی به تعلیم او تدریس ته فارغوئ دوی ته ډېر لوی کار خپلو مشرانو ور په غاړه کړو د دې د پټکي دا یو ول دا د دین د شعبې د هغې د پهردارۍ عقد دی چې دلته یې ورله په سر باندې کېښودلو د امت اصلاح ده دوی ډېر کم دي امت له خیره سره سیوا شوی دی اهل باطل ډېر زیات دي موږ ډېر کمزوري یو نو د دې والدینو ته او د دې وروڼو ته دا درخواست کومه دا سلسله د خیر به کټ کوئ نه دا سلسله د علم به کټ کوئ نه په دې رور باندې په دې بچي باندې نور بوجونه مه ور دته ووایا رورې بس ته په مدرسه کې تعلیم کوا ته تدریس کوا ان شاء الله زمونږ او ستاسو د ټولو کفالت به الله رب العالمین د خپل غیب د خزانو نه کوي دوی علم ته فارغ کوي دوی مدرسې ته فارغ کوي دوی د امت اصلاح ته فارغ کوي نو چې بیا دوی څومره هم د دین خدمت کوي الله به ستاسو په عملنامه کې د هغې خیرونه او نیکۍ شاملوي د دوی د برکته به الله رب العالمین ستاسو سره د خپل او د خپل ګرم معاملات دا به در سره کوي عام مسلمانان وروڼه چې کوم دلته راغلي یې هغوی ته دا درخواست کوم په خپل کور کې خامخا یو بچی د قرآن کریم حفظ ته داخل کړي خپل کور کې خامخا یو بچی هغه د دین علم ته داخل کړي الی دا بلد الصلحاء والعلماء یو پیره بیا د دې کلي نه هغه منظر دا دوباره کوي چې د الی په کلي کې د علم تکي او د علم معلمین د علم رڼاګانې د الله رب العالمین خوريږي هغه د حضرت مولانا محمد فاضل صاحب رحمت الله علیه د درسونو یاد را تازه شي هغه د مولانا منصور احمدي صاحب رحمت الله علیه د درسونو د هغې یاد را تازه شي هغه د مولانا قاضي عبدالاکبر رحمت الله علیه د مولانا عزیز الرحمن نانی مولی صاحب رحمت الله علیه هغه د حضرت مولانا عتیق الله صاحب د الله ویلو د ذکر او د اذکار د زرګونو هغه دور الله رب العالمین په دې کلي باندې را تازه کړي الله تبارک وتعالی دې د دې دا خدمات جلیله قبول او منظور فرمایي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله